حمزه رضی الله تعالی عنہ را روان دی او د مکې معظمې په طرف باندې ښکار لتلی دی. ډېر ښه ښکاري و، غشی په اوږه دی، لیندې غاړې ته اچولې ده. یو سخي سړی دی عبدالله ابن جدعان یا عبدالله ابن جدعان، خو دی کافر تیر شوی دی د دنیا نه. د نبی علیه السلام په زمانه کې د دومره لوی مالدار او سخي انسان بل نو، ډېر حلیم و. د حضرت ابوبکر صدیق د تره زوی کېدو. نو د ده یو وینځه وه، هغې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته لار ونیوله، په لاره کې ورته ودرېده، وی ته ښکار پسې ګرځه او واره درله چې دی ابوجهل اوس ډېرې زیاتې سپکې سپورې ورته وکړي. حضرت حمزه ته دا یو پیغور و، لکه څنګه چې پښتون ته یو خبره کوي او د هغه په وینه جوش وکړي. حضرت حمزه وی د ابوجهل دومره اوقات دي، دی اوس راغی نو زمونږ کور ته رادننه کېږي، دی اوس زما ګرېوان ته لاس اچوي، دا یې زما واره ته سپکې سپورې نه دي ویلي، دا یې ما ته سپکې سپورې ویلي دي. هغه خوشحاله شو چې زه کار وشو. هغه پټه پټه په نبي علیه السلام مینه وه. حضرت حمزه راغلو، حمزه لا حمزه دی، اسد الله نه دی، حمزه لا حمزه دی، سید الشهدا نه دی، حمزه لا حمزه دی، حضرت حمزه نه دی، حمزه لا هغه حمزه دی چې خلک ورته په ښه نظر نه ګوري. د هغه ځای یو زړور سړی دی، خو لا د مینې محبت قابل ځکه نه دی ګرځېدلی چې عقیده د ایمان او د اسلام او د الله د وحدانیت او د نبي علیه السلام د ختم نبوت نشته. نو حضرت حمزه راغی، ابوجهل ته وایي ودرېږه، او په چپه خولې پې هغه نیزه باندې په هغه غشي باندې را باندې کړې. له لهالک ابوجهل غونته انسان. ابوجهل ته به دی ابوالحکم وي، خلکو به ویل د مخې ته تیزې خبرې مه کوئ. حمزه چې پرې را باندې کړې نو کافران رالل، حمزه صاحب یې نیسه. ابوجهل پوه شو، وی کار راته نور خرابېږي، حمزه داسې ځوان دی، که چېرې دی په غصه کې راغی ټول خانداني جنګ به زمونږ شروع شي. وی پرېږدئ. نور د دنیا لحاظ سره ابوجهل ډېر هوښیار و. هغه وی ځان ته اوبه مه خړو، مه ځان ته خرابۍ پیدا کو. هغه خو هغه وخت سره داسې و لکه دا لیډران چې څنګه سیاسي چالونه چلی، یو څوک په ځان نه پوه کوي. هغه سیاسي چال شروع کړ. حمزه له په ملا ډب ورکړ، وی بالکل دی په حقه لګیا دی، دی په حقه لګیا دی، او په کار هم ده چې دی ما ووهي، او دی بالکل په ځای والی یم. خلک حیران دي چې ابوجهل خو زمونږ په کار دا وه چې ابوجهل ویلي چې ورشئ پې، که دا یې نه وي کم از کم نو غصه به یې کړې وه. هغه وایي چې ښې کړي دي. ابوجهل ووی نن ما چې د ده واره ته څه ویلي دي د هغې بدله هم دقه کېدی شو لکه راځه چې ما سره څه وکړه. مطلب یې دا و چې حمزه به په خپل ځای باندې پاتې شي، صرف د خپل واره بدل به واخلي. ابوجهل سره چې د سغم و هغه د دې و چې هسې نه چې حمزه د غصې نه او د محبت د خپل واره نه مسلمان شي، هغه سره دا غم امت کوو شو چې څه هغه وي. حمزه صاحب ورته وی ابوجهل زما ستا نه کېږي، تر نن ساعته پورې زه تا سره ولاړم، زه نه پوهېدم، زما واره په حقه دی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چې دا یې ووی ابوجهل وی اوهو دا دې څه ووي، دا دې څه ووي، دا به دې نه وي، زه به دې مړ کړی وم خو دا به دې نه وي، دا دې څه ووي. حمزه صاحب وی دا یوازې تا ته نه وم، و د مکې خلکو واورئ، هغه زما یوازې واره نه دی، هغه زما د سر تاج دی او زمونږ پیغمبر دی. چې دا یې ووی ابوجهل په ارام کېناست، کار نور خرابېږي. حضرت حمزه راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وکتل، نن ورته واره نه وایي، نن ورته وایي ای محمد بن عبدالله لاس دې را مخکې که چې در باندې ایمان راوړم. حضرت حمزه چې دا ووی د رسول الله مبارک د زړه نه یو الله خبر دی څومره خوشحاله دی په دغه ورځ باندې. د رسول الله مبارک خو د ټولو نه لوی حرص دا و، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. د نبی علیه الصلاة والسلام خو قسم دی د حضرت حمزه، د ابو طالب، تر دې پورې د ابوجهل، د عمر فاروق، د ابوبکر صدیق، د ټولو خلکو دپاره یو حرص و چې دا ټول خلک مسلمانان شي. نو چې کله حضرت حمزه دا ووی نو نبی علیه الصلاة والسلام ډېر خوشحاله شو. وی تره په حقه باندې اوس زما چې ته نو تره شوې، امې تره شوې، امې رورې، امې هر څه. حمزه صاحب وی واره واوره ابوجهل خو ابوجهل دی، نن به د ابوجهل د غاړې نه خلک ډېر خیال ساتي چې حمزه مسلمان شو. واره دا مې درته ووی بالکل چې څه قسمه غم او فکر ونه کې. نبی علیه الصلاة والسلام مطمئن شو او تقریبا 3 ورځې